ګرانو وطنوالو سلام. نن غواړم بیا د افغانستان د پاکستاني کېدلو له کبله بیا یو څو خبرې در سره شریکې کړم. د ما په نظر افغانستان د طالب د حاکمیت لاندې د پاکستان یوه صوبه ده. په خپله طالبانو کې درې ډلې یو د بل سره سخت او شدید اختلاف لري. یوه د ړانده عمر ملا یعقوب ډله ده چې هغه خپله د دفاع وزیر دی، بله د حقاني ډله ده چې خپله د داخلي وزیر دی، او بله د ملا برادر ډله ده چې هغه ځان ته ګروپګی لري. اوس نو امیر المؤمنین هیبتي ځناور چې د ژوند او د مرګ دره کې وجود نه لري او په ډیر قوي ګمان چې اوس هغه په دوزخ کې په اسفل السافلین کې دی، دغو پیغامونه دوزخي پیغامونه د ISI په لاس افغانستان ته رالیږي او ټول طالبان د دو ټولو اختلافاتو او شعباتو او فرقو سره درواغ وایي او ادعا لري چې هغه موجود دی، په قندار کې په کومه چرسي خانه کې ناست دی او خپل چرس و چلم ورته ناست دی. نو داسې امیر المؤمنین څوک څه پې وکړي چې امارت جوړ شو، مملکت ونیول شو، وزارتونه تقسیم شل، قدرت په لاس راغی او امیر المؤمنین ټول عمر چې جهاد کړی دی وجود نه لري. نو دا په خپله یو سوال دی چې د اسلام د درواغو په بنسټ جوړ شوی دی. د بنسټ د تهداب د درواغو دی. ګوره ټول درواغ وایي، یو سړی هم رښتیا خبره نه کوي. نو اوس د طالبانو د اختلاف ډولونه ډیر پریمیټیو، ډیر پایلوچي، ډیر بېرقمه دي. یو بل ته نه سره ورځي، یو د بل په شعباتو کې دیدن نه سره کیي. هغه دولتي فرشونه او قالین هغه یې رایستلي دي، هر سړي د خپلې شعبې د څنګه غوړولي دي او خپل مجلسونه کې د ملت او د دې په غم کې نه دي او نه دغو غم ورسره شته دی. دا هغه د سقاوۍ سلسله ده چې سقاویانو ته به خپلو ملګریو قوچ وایه. قوچ هغه بدبویه پسونه دي چې د بویه طاقت نه کوي، ځکه د ده بدن به داسې خیرن و، په سپږو لړلی و او چټل به و چې څوک یې څنګ ته نه شوی کېناستلی، او د هر کمودونه او دا شیان یې ایستلي دي. اوس دا خاکاندازونه یې ځینې جوړ کړي دي. نو د دی درې وظیفې دي: خوړل، چښل او لمونځ کول. په جنت کې البته درې نورې پې اضافه کړي چې هلته به ښځې وي، هلته به ننیان وي، کوچنیان به وي د غلمانو په نامه، بیا به شهد وي، شراب وي، شیدې به وي، رڼې اوبه به وي، حوض کوثر به وي، خړت تا خړت به وي، هیڅ نوع مسؤلیت به نه وي. اوس طالبان ته هم یو قسمت د هغو رقم مهیا شوی دی او د دولت غم نشته ورسره. اوس نو مشکل په دې کې دی چې خزانه تشه ده، بانک کې پیسې نشته، خلک په لوږه اخته دي، په مرض اخته دي، په بیکورۍ اخته دي، در په در خاک په سر دي. دې نه چې پوښتنه وکړي نو وایي چې
اول خو درود په محمد بیا الحمدلله انقلاب وکړه د امنیت نو د کومه شو په قندوز کې امنیت دی په کونړ کې امنیت دی په کابل کې امنیت دی او د امنیت روات پرواز کې او خرابي پرونم کابل کې جنگ وو او د بل خو دغه بې سواده احمقه ناپویه بې خیرته بې تهذیبه بې نظافته بې نزاکته خصوصا د پښتنو کتله چې راوستې ده او په دې باندې خلکو ته عادات او کلتور او قانون او امنیت او تهذیب او تنظیف او نزاکت ورزده کوي نو خود دغه د سهران راغلی قانون دغه مدني خلک بیرته سراته بیایي او په دې ډول خو نه امنیت راځي نه دولت کولی شي او داسې تورمخي به د دې مملکت نه وتښتي لکه نور چې وتښتېدل اوس نو دنیا ته خصوصا خپل اصلي دښمن امریکا او مذهبي دښمن کمونیست چین ته زارۍ کوي زه داسې فکر کوم چې دعا به هم کوي په لمانځه کې به هم ستایي چې ته خو لږ زړونه نرم کړي او چې موږ ته یو څو پیسې راکړي دا خلک موږ حتما ډېر طاقت نشي راته کولی په دې خبره دوی پوهېږي چې یو څو پیسې راکړي چې موږ یې د خلکو په خوله کې ور واچوو یو څه ارامي راشي او کله کله چې ډېر احمقي خبرو ته راشي نو هغه بیا وایي چې تاسو یو څوک لیدلي چې د لوږې مړه شوي دي نو ته به لکه چې سترګې نه لرې د موږ خو بخت په دې ځای کې تاوان کړی دی چې د موږ رهبر همیشه یوه سترګه لري لکه دجال عمر یوه سترګه درلودله او بل یوه پښه درلوده ملای لنګ دا اوس چې د دوی په کابینه کې د محبسونو مشر دی هغه هم په یوه سترګه دی داسې یو وحشي قوارې دی هغه وایي دا د لاسونو قطع کول او قصاص به د شریعت په اساس باندې بیا رواج شي اوس نو تاسو دې ته یو پتلون یا پټو وکړي چې دا کوم سرته رسیږي او دوی د دنیا نه د کمک انتظار لري د بشر د حقوقو په اساس د ملل متحد د منشور په اساس او غوی دا خبره ورته کوي چې د بشر حقوق په اوسه چې دوی نه پوهېږي د ښځو حقوق په اوسه چې دوی منکر دي شریعت پې منکر دی قرآن شریف پې منکر دی چې ښځه حق نه لري ښځه مزرعه ده د هرې خوا چې د زړه وي تصرف یې کولی شي او د ښځو په باره کې دوې ښځې په یوه سړي باندې شمیرل کېږي په طلاق کې حق نه لري په میراث کې نیمایي حق لري د دوو ښځو شاهدي په یوه باندې ځي او بل چې په غلامۍ دې ونیوله کولی شي خپله استعمال کړي ورور ته یې ورکړي کاکا ته یې ورکړي تربره ته یې وکړي بیا یې فاحشه خانې ته بوځي خپلې پیسې پې اخلي خلکو ته یې په لاس ورکوه نو دغه د دوی شریعت او اسلامی قانون چې د دنیا نور خلک نور سره مني او زه فکر نه کوم چې د دنیا خلکو د پاره دا ډیر مهم وي چې زموږ افغانې میرمنې پیغلې میندې باسواده شي او هغه د په راحت راشي خو موږ یې په دو کلونو باندې وځپلو مړه یې کړلو د کور او د کاره یې ویستلو هغو ته به هم دومره مهم نه وي لاکن دا یوه بانه ده اوس یې ورته نیولې ده ځکه وایي چې د موږ په قوانینو تاسې موږ نه کمک غواړئ نو باید چې هغه کارونه چې موږ یې په نظر کې لرو باید وشي او دې ته خو نو طالبان هیڅ نوع
ځان نشي تکیه کولی په بلخ او په مزار په بعض ځای کې د نجونو مکتبونه خلاص کړي لکن تاسو فکر وکړئ چې دغه د پښتنو په منطقو کې چې د دوی ډېر څه د ویلو لري په دې کې خو هیڅ نوی مکتب دغه د نجونو نه دی خلاص شوی او دا خو دا پښتانه دي دوی خپل غیرت د ښځو د پښو تر مابین ویني هغه د کیبل او د قصاص او دغو دورې خو به مو نه وي ویرې شوي نو اوس دلته جنجال دی که چیرې یوه میاشت نور یا 2 میاشتې نور دغه اقتصادي بندیز او بحران دوام وکړي ډېر خلک به مړه شي رنځوران بشي او ډېره بربادي به راشي اوس نو تاسو فکر وکړئ چې د هر یو چې راشي درود وایي او بیا الحمدلله اوس خو نظامي اسلامي نظام لرو ټول خلک خوشحاله دي نو دا ولې تښتي ولې په تېښته دي چې یو سوړه یو سوری ورته پیدا شي چې په یوه خوا وتښتي د تاسو نه تښتي د تاسو د مبارکو قوارو نه چې پشیان ځنې ډارېږي نو انسانان خو را پرېږده یو نه پاتې کېږي ولا چې دغه د داخله وزیر زوی ته د خارجه وزیر زوی ته د دفاع وزیر زوی ته یو چانس ور برابر شي او په دې وپوهېږي زه یو ځای ته تللی شم هلته پاتې شم ولاکه پاتې شي تاسو سره خو د حیواناتو ګزاره نه کېږي هغه انسانان خو پسې پرېږده اوس راځو یوې مسئلې ته چې عجیبه کار دی پاکستان د موږ دوست دی د موږ سره همیشه کومکونه کړي دي دی خپله وایي طالبانو ځالګۍ هلته وې دوی یې ساتل که یوه به چې دی د رای مخالف خبره وکړي په زندان نه ایستو مثلا دا ملا برادر اوس چې هم د قدرت وایستلو نو د موږ صدر اعظم عمران خان او خارجه وزیر چې د پاکستان خارجه وزیر هم دی په دنیا باندې ګرځي او کوشش کوي چې خلکو ته ور وپوهوي چې خلک مو په رسمیت وپېژني ځکه که نه وي نو بیا خو د موږ وضعیت خرابي او طالبان به د 2001 کال شکل ونیسي او کار به خراب شي او اب وشي او دب وشي اوس نو تاسې دغو منافقت ته یې وارې توجه وکړئ لطفا توجه ورته وکړئ په جهان باندې ګرځي چې د موږ دپاره یو مثبته خواسته یو غوښتنه وکړي او خلک دې ته وهڅوي چې موږ سره کومک وکړي لکن خپله دوی موږ په رسمیت نه پېژني د تیارو د پروازونو حق یوازې د پاکستانی تیارو دی د افغاني تیارو د پرواز حق پاکستان و اسلام آباد ته شوی دی اختصار شوی دی منع شوی دی د پاکستانی تیارو ټیکټ د $150 نه $2500 ته ختلی چې پیاهې د شکست په حال کې وه او دغه د موږ مجبورۍ اوس بیا په پښو ودروله د موږ صادرات ټول په بندرونو کې خسا شول ځکه چې بندرونه د موږ په مخ تړلي او دغه د موږ دوست دی اسلامي او هغه په اصطلاح نژادي دوست مو دی اوس کوشش کوي چې د افغانۍ په ځای باندې کلداره مروجه کی په خرید و فروش کې نو تاسو فکر وکړئ چې دا یو څه ماهرانه چانس دی او څه صادقانه چانس دی چې زه اصلا د منافقت هغه لوړه څوکه ورته وایم چې د $150 نه د یوه ټیکټ قیمت $2500 ته پورته کړي او بیا هم وایي چې زه تا دوست یم او بندرونه ټول را باندې وتړي
زمینی او هوایی او تنها ته چلند کې کوي او خپل پیسې غواړي دلته مروجه کړي د موږ اردو خو د تار مار کو او هغه څه چې تا غوښتل پوره پې بریالی نشولې چې بیا په هر کې د خلک را ځړولي وای او هغه نور خو په ورځ ټول د تا سره ناست و په خارجه وزارت کې ټول ناست و هلته که شمالي ټلوال که حقانی و که محقق و که بل خلیلی و که د ضیا مسعود ورونه و که پیران و که دا نور هغه د افغانستان تجزیه چې په لوړ آواز باندې غږوي هغه و د ټول هلته ناست و د دې منتظر و چې موږ کله په هر کې یو معین څوک برطرف کو د کارم وایستلو چې بیا به سره تقسیموو او تاسو بیا مو په تیاره کې ولاړ شي هغه اختیار بیا پلاس کونسي یا به طالبان سره تقسیم کې خو پلان خو تړلی و نو دغه د موږ دوست پاکستان تنها یوازې یو پلان لري چې افغانستان د پاکستان یوه صوبه شي او په دې لاره کې ډېر چټک ګامونه اخلي بیرغ یې بدل کو ملي سرود یې بدل کو ګوره موږ غواړي چې په داسې احتیاط کې راولي چې آخر په مرګ باندې ونیسي او په تبه مو رضا کړي یعنې داسې سختي په موږ راولي چې آخر وایي چې موږ په ټولو شرایطو د پاکستان د صوبې په حیث باندې راضي یو نو دلته طالبانو هم بل څه نه دي کړي طالبان هم د تبلیغ کوي خو دولت دوی دي د خپله پاکستانیان دي او په دې کې وایي چې مثلا دوی ټولو خلکو ته په ډاګه وایي چې واعتصموا بحبل الپاکستان جمیعا ولا تفرقوا د پاکستان په رسۍ باندې لاسونه ولګوئ او مخالفت مه کوئ که چیرې ډېر شدید شو بیا د ISI د خوا یو څوک ورته راشي او بیا یو څور ورته سره جوړ کړي نو دا ټولې خبرې د قرآن او د شریعت په اساس کې په قرآن کې وایه ده د منافقون په نامه دغو په اول دا یوه سوره ده دغو په اول آیه کې راغلی دي چې اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون نو خدای ویلی دی خپل پیغمبر ته چې دا منافقان تا ته درومي راشي نو وایي موږ شاهدي وایي چې ته په یقیني توګه د الله پیغمبر یې هو الله پوهیږي چې ته هرومرو دغه پیغمبر یې خو الله شاهدي وایي چې دغه منافقان بیخي درواجن دي دا د موږ په وضعیت او د پاکستان په دوستۍ ډېر ښه مطابقت کوي چې را درومي دي موږ دوستان دي موږ سره کمک کړی دی موږ سره هغه کړې ده مرسته کړې ده اوس ګوره ټول بندرونه د موږ د صادراتو د موږ د مریضانو د هغو کسان چې پاکستان کې رفت آمد و خلته نیم وطن دی او د موږ په هوایي بندرونو په ټولو باندې بندیز لګولی دی او هر څومره سختي چې په موږ باندې رادرومي هغومره خوښه ده چې موږ دې ته مجبور کړي چې موږ د پاکستان یوه صوبه وګرځو نو د همدغو سورې په دوهم آیه کې وایي چې اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما كانوا يعملون وای دوی خپل قسمونه سپر ګرځولي دي او په دې ډول دوی د الله د لارې څخه منع دي او نور منع کوي څومره ناوړه عملونه دي چې دوی کوي پاکستان هم دغه کار کوي چیږي قسمونه خوري چې موږ د تاسو دوستان یو موږ د تاسو سره
دوستي کوو او په عمل کې دغه دي چې تاسو وینئ دغه کارونه کوي تاسو خو د نت وګورئ د یوټیوب وګورئ چې هلته څه حال دی د $1,500 ټیکټ په $2,500 باندې خرڅوي دا اسلام دی او د همدغو سورې په 6 آیه کې بیا داسې وایي چې سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين که ته د دوی لپاره د بخښنې دعا وکړې او که یې ونه کړې د دوی لپاره یو شانته ده الله به هیڅکله دوی ته بخښنه ونه کړي الله فاسقان ته هیڅکله هدایت نه کوي نو دغه د پاکستان فاسقان هیڅکله د موږ دوست نشي کېدلی او دغه طالبان چې د دغو فاسقانو نمایندګي په افغانستان کې کوي دا د دې دولت نمایندگان دي او د موږ د دولت نمایندگان په هیڅ رقم نشي کېدلی او دغه د دوی بې کفایتي د دوی مردارخوري بې نزاکتي بې نظافتی دا د اسلام تر نامه لاندې نشي پټولی په هیڅ ډول یې نشي پټولی نو دا به راښکاره شي او هغه څوک د جهاد ټول امر چې د جهاد په نامه راغلی دی هغه یو لوی غل و زه به تاسو ته یو مثال درکم چې دغه د شمال ټلواله دو همیشه ادعا کوله چې موږ د روسان په مقابل کې جهاد کړی بیا چې B-52 راغلل بیا یې دوی ته اختیار په لاس ورکړ چې کابل د مملکت ونیسي بیا یې ټول مملکت ونیو په دې کې اوس یو لیست راووتله چې د کابل د 40 مشهورو غلو په نامه باندې و چې دغو نه به زه یو څو نمونه درته واخلم چې دا ټول جهادیان وو عطا محمد نور $2 میلیارد قسیم فهیم چې هغه مارشال و هغه یوه مدرسې په نامه وه $1.5 میلیارد ربانی استاد چې فیلسوف د اسلام و په قاهره کې هم تحصیلات کړي وو هغه څوک چې هغه د دفاع وزارت او د استخبارات وزارت یې مکمل د وسایلو وسایط او اسناد سره د پاکستان جرنیلان ته وروسپاره او داسې تاریخي شرم او داسې تاریخي بې حیاګري لکه دغه استاد ربانی چې وکړله شاه شجاع هم نه ده کړې دغو $1.2 میلیارد د خلکو د جیب نه وهلي وو دغه احمد شاه مسعود چې ملي قهرمان ورته وایي د $1.1 میلیارد درلودل صبغت الله مجددي پیران خدای ته ورنږدې چې دغه په واسطه به موږ بیا بخښنه غوښته هغو ته بیا خلکو غواوې او خپلې لورانې او پیسې به ورکولې صبغت الله مجددي $640 میلیونه پیر سید احمد گیلانی $510 میلیونه محمود کرزی $815 میلیونه گلاغار شیرزوی $810 میلیونه ډاکټر عبدالله چې قرآن یې په غلطه واخسته اوس په نورو پسې بد وایي چې بې نظمي وه بې کفایتي وه دغه نرښځي $980 میلیونه د افغانستان د بیچاره خلکو نه د جهاد په نامه غلا کړل اسماعیل خان په هرات کې $920 میلیونه استاد سیاف چې ژره ته پښې لاندې کیږي او دا د خدای نماینده دی د مځکې په سر باندې $900 میلیونه مارشال دوستم چې خپل پتلون د مارشالۍ یې ونه شوی ساتلی $810 میلیونه محمد محقق چې دا هم د هزارگان لخوا د خدای تعالی نماینده دی $915 میلیونه
خلیلی 910 میلیونه ډالره، حاجي ظاهر قدیر هغه لافوک چې لافې ولي 960 میلیونه ډالره، انور الحق احدي چې د عبدالله کابینه کې وزیر راغلی او 460 میلیونه ډالره، بسم الله محمدي دغه وزیر دفاع چې وتښتېدا خپله دریشي یې په هغه وزارت دفاع کې پرېښودله او هغه یو مارشال یو ځوان مارشال یې نشانونه نوشت کول 240 میلیونه ډالره، رحیم وردک 490 میلیونه ډالره د عسکرو د پیسو د دونه پټ کړل، امرالله صالح وایي چې 195 میلیونه ډالره، قانوني 290 میلیونه ډالره، سید حسن انوري 300 میلیونه ډالره، فاروق وردک چې هغه خیالي مکتبونه یې جوړ کړي وو او دغو پیسې اخیستې په جیب کې اچولې 360 میلیونه ډالره، صدیق چکری دی که چکری دی 15 میلیونه ډالره، ایوب سالنگی 55 میلیونه ډالره، عبدالرؤف ابراهیمی 250 میلیونه ډالره، فضل هادي مسلمیار چې دا بیا د سترې جرګې رئیس هم و 180 میلیونه ډالره، زلمی ویسا 25 میلیونه ډالره، علاګل مجاهد تاسو د قوارې ته وګورئ او د جهاد او د خدای پرستی ته وګورئ 18 میلیونه ډالره، ملا ترخیل چې د خدای او د رسول او د جنت او د دوزخ خبرې کوي ملا ترخیل 100 میلیونه ډالره، شیخ آصف محسنی 450 میلیونه ډالره، امان الله گذر 250 میلیونه ډالره، ظاهر اخبر 12 میلیونه ډالره، کرام الدین کریم 8 میلیونه ډالره، بصیر سالنگی 14 میلیونه ډالره، عمر داودزی 140 میلیونه ډالره، حسین فهیم 150 میلیونه ډالره، شیرخان فرنود 200 میلیونه ډالره، خلیل الله فروزی 150 میلیونه ډالره، امان نوندی شاروال و مسابقه د کابل 15 میلیونه ډالره، باز محمد احمدی 12 میلیونه ډالره، نو اوس په دغو کې حکمتیار او خپله کرزی خداس چالاک و چې د خپلې سرمایې سایه چاته نه ورکړي، حکمتیار هغه لوړه حصه د جاسوسۍ ټوله ده اخیستله چې دا به 2 میلیاردو ډالرو کې وي، او د کرزي په باره کې خو یوې انګلیسي مجلې نوشته کړي وو چې دا یو د غټو سرمایه‌دارانو د جهان نه دی، نو تاسو خپله اوس هغه کوئ خپله قیاس ورته وکړئ، نو په داسې یو ملک کې چې جهادیان داسې غله وي داسې مشهور غله وي چې دا اوس ما نمونه درته واستل دا بیا په شاوخوا کې سره ټولي په تاشکند کې په کوم ځای کې چې بیا هغه وکړي جهاد وکړي، او احمد ولی چې په فرانسه کې لوی دی هغه بیا د هغه د پنجشیر د پادشاهي چې بیا 1500 نفر راولي جنرالان کې حکومت وکړي دغو خوبونه ویني چې هغه نفر دی کوم چې په فرانسه کې دی هغه وایي چې باید د داعش سره یو ځای شي، داعش نو څه ګناه کړي هغه کار چې داعش یې کوي خو موږ هم کوو، تاسې ویډیوګانې وګورئ چې هلته څه ویل کېږي، نو ګوره خیانت دی، خلک باید بیدار شي، که څه په پښتنو خو مې دا شک نه رادرومي ځکه چې هغه خو نو نه قرآن زده دی نه تاریخ زده دی نه تفسیر زده دی نه دومره عقل لري چې فکر پکې وکړي، هغه خو چې توش دې کړل په مو خوا روان، تاسو دې قوارو ته وګورئ، تاسو دې خبرو ته وګورئ، نو په دې باندې زه بیا هم وایم چې دا وړی به شړی نشي، او دوی هم د جهاد په نام باندې بیا غلاو ته ورو ورو شروع کړې ده، او ورو ورو څوک اصلحې پټې وي، څوک خلک د کور راباس پیسې اخلي او کور یې چوري وي، څوک په اطراف کې مثلا ښځې بیایي خپل ځان ته په زور نکاح کوي، نو وګورو چې دا کومې خواته ځي. معذرت غواړم خبرې یو څه اوږدې شوې، لاکن د سړي زړه درد کوي او دغه
جهاد همیشه مانا غله، چور، چپاول، ظلم او د وطن سره خیانت. نور مو